بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سر اعظم تاسو ور تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو اسماني موړ کې ولاړ یو روان یو بونیر الی کلیتا الی کلی هغه کور لا هغه بچیان هغه دردېدلې داستان چې کم تاسو کتلې او د یتیم आवाज هغه بچیانو څومره سخت وي تاسو کتلې زموږ دغه خور وینا دا چې پردو چې کم دلته کې خواوشا کې د کدوانو سکه کړلې دي هغه را شو کو هغه ځان له دکانونو کې خرڅو هغه باندې رزق خورو هغه بچیانو څومره مسلې وي هغه مسافر کور ته روان یو کم چې ملیشیا کې سجون کړي او د ژوند څخه خوشاله یې تیری کړي وي خو کله چې هغه باغ ورسېدو هغه بچیانو باندې څومره سخت تیری شوی د بونیر الی هغه کور تاسو به سکرین باندې هم کته شئ. پروګرام لیټ ولی شو زموږ مقصد دا وی چې د علاقې د مناسبت سره هغه بچیانو ته داسې روزګار ورکو چې د هغوی ژوند به هم پراخه وي. ډېر زیات کامیاب پروګرام یو نه دوه نه بلکې درې روزګار هم ورته په هغې پیسو باندې ورکړي دي. څه روزګارونه دي زموږ سره اوسئ هغې کور ته به ورځو هغې خور نه به هم هغه خبرې اورو هغې بچیانو سره به هم یو څو خبرې اترې کوو چې د هغوی په ژوند کې د یتیم اواز پروګرام نه بعد څومره بدلاو راغلی دی او د بونیر غیرتمندو مسافرو له یو خصوصي میسج ورکوو. ډېر زر دی د اکتوبر په میاشت کې به انشاءالله ملیشیا ته درځم د یتیم د اواز به هر هغې ګوټ ته په ملیشیا کې وړم کم ځای کې کومو خلکو ته چې نه وی رسېدلی تاسو هم زموږ سره مرسته وکړئ کوشش وکړئ چې دا ویزټ بنک ټول په شریکه کامیابو. تیرو ورځو کې چې تاسو کوم د بونیر الی پروګرام ډېر زیات جوړولی وی هغه کور له ورځم هغې بچیانو له ورځم تاسو له درکوو ډېرې زیاتې خوشحالۍ په هغې کور کې هغې بچیانو سره زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو څنګه چې تاسو ته ویلي په الی کلي کې ناست یو بونیر الی کلي کې محمد امین رور په کور کې زموږ سره زموږ هغه خور هم ناسته ده هغه بچیان هم ناست دي کور هغه دی ځای هم هغه دی خو وخت هغسې نه دی وخت ډېر زیات بدل شوی دی ډېرې زیاتې خوشحالۍ دی کور له راغلی دی ډېر زیات بدلون راغلی یو بدلون داسې په دې کور راغلی دی چې کله مونږ رالو د هغې مونږ ته هم پته نه وه خو هغه بدلاو هم په کور راغلی دی هغه به تاسو سره شریکوو. خو دا هر څه نه وړاندې د تیر پروګرام کې چې کم د پیسو د نمبرو کم حساب کتاب د دویم قسط نه بعد زموږ سره راغلی نو هغه در سره وړاندې کوو. بیا چې په بونیر الی کلي کې مونږ کم د یتیم اواز پروګرام ریکارډ کړی په دې کور کې او په هغې باندې دنیا د ګوټ ګوټ نه ډېرې پیسې راغلې وې خو خصوصي توګه په هغې کې زموږ د بونیر غیرتمندو پښتنو کم چې په ملیشیا کې ژوند کوي او کم په برونای دارالسلام کې هغې ملګرو ډېرې زیاتې پیسې رالېږلې وې هغه پیسې مونږ په څه باندې ولګولې هغه به درسره هم شریکوو. د ټول نه وړاندې زموږ سره په هغې دویم قسط کې چې مونږ کم سرتاج به یې پړاو کړی په لیسټ کې د هغه 30 رنګۍ مونږ ویلې وې خو هغه 30 رنګۍ نه وې هغه 50 رنګۍ وې. دې نه علاوه شیر علي صاحب و چې د هغه د طرفه 10 رنګۍ راغلې وې او هغه 10 رنګۍ مونږ 10 نه بلکې مونږ 50 ویلې وې. دې نه علاوه زموږ سره محمد رفیق صاحب د طرف نه 100 رنګۍ د بونیر الی کلي وې چکور دپاره بیا د جوهر بارو چې کم ملګري زموږ 410 رنګۍ د بونیر الی د دې کور دپاره او بیا په هغې کې حنیف امیر صاحب چې زموږ کم و څه پیسې ورسره هغه د خپل طرف نه هم شاملې کړې وې چې ټوټل 35,000 روپۍ هغه مونږ ته رالېږلې وې په هغې کې 7,000 روپۍ د دې بچیانو دپاره وې 7,000 روپۍ وې چې د دې بچیانو یو تره دی دا به هغه له ورکوي د دوی سره خواته ژوند کوي هغه هم وایي چې ډېر زیات غریب دی 7,000 روپۍ د هغه دپاره وې او 21,000 روپۍ چې کم وې نو هغه وې چې دریو پروګرامونو کم د یتیم اواز چې ستاسو راتلونکي دي نو د حنیف صاحب د محمد رفیق صاحب او د هغه د ملګرو چې کم د جوهر بارونه پیسې راغلې وې په هغې کې هغه 7,000 روپۍ د دې خور دپاره او 7,000 د دوی د لیور دپاره هغه هم مونږ ته را رسېدلي دي. ښه ملګرو نو دا خو د لیسټ چې کم 2-3 پیسې وروسته راغلي وې یا په یو نمبر نیم کې زنګ نه مسټیک راغلی و هغه خو شوی و خو که تاسو کتی شئ په سکرین باندې به تاسو وینئ چې دې خورۍ له مونږ په هغې پیسو باندې کمې دوی دا بهترین المارۍ جوړې کړي دي د کپړو دا ډکې دا خو روزان ته په خپل کور کې کپړې خرڅوي د ماشومانو دا سوټونه خرڅوي دا پراکونه خرڅوي دې نه علاوه د ماشومانانو باندې سویټ چنچور پاپړ وغیره دا هم خرڅوي او د دې هر څه نه علاوه کم ماشینان چې تاسو کتی شئ د پیکو او کم لوبټو ته پیکو کوي کم اورلاک کوي او دا یو نمونه وړوکې غونته کې کپړه ستاسو د وړاندې پرته ده چې دا دوی جوړه کړې هم دا 2-3 ورځې مخکې ورته دا ماشینان رالېږلي په هغې باندې دوی چل هم زده کړی ده الحمدلله اوس په کور کې کپړې به هم خپلې خرڅوي لوپټو ته به پیکو کوي د ماشومانو باندې به سویټ میوې چنچور وغیره هم خرڅوي. د هر څه نه علاوه یو غټه خوشخبري بله هم داسې ده په دې پروګرام کې چې هغه د ټول نه په آخره کې ستاسو سره نشر کوو خو یو خوشخبري بله هم ستاسو سره ده د دې کور حالات چې په هغه ورځ تاسو کم کتلي نو کچه ځمکه وه خاورې وې خو الحمدلله
زمونږ خور وینا دا وایي د کور له دومره پیسې خلکو راوړي دي دا کور تاسو کتی شئ چې ټول د هغې بهر دروازې پورې فرشې پې لګولی دی نو څنګه چې رادننه شو اولنی ماشاءالله خو په هغې کمره کې هغې کپړو ته وي چې کم په ښایسته طریقې سره دوی الماری جوړې کړي دي په هغې کې کم ډریسنګ کړی دی بیا ماشینان بیا چې د هغې کمرې نه رادننه شئ کم غولې موږ د دې ولیدو او کمې خوشحالیانې د دې بچیانو موږ ولیدې زموږ د دې خور نه به هم یو څو تپوسونه کوو دې بچیان نه چې د دوی په ژوند کې څومره بدلاو راغلی دی څومره مرستې دوی سره اوس کېږي او د دوی څومره خوشحالیانې په ژوند کې راغلی دی هغه پروګرام د یتیم اواز نه بعد کم پروګرام چې ټوله دنیا جوړولي وه خو ملګرو پروګرام د اخره پورې وګورئ ځکه چې یو غټه خوشخبري به تاسو ټولو ته درکوو د پروګرام په اخره کې خورې السلام علیکم وعلیکم السلام خورې دا راته ووایه کم د کپړو کاروبار چې کور کې روان کړی دی ماشینان درله راغلل دا میوې خرڅوئ ماشاءالله کور پکې هم پرش شوی دی څومره بدلاو په دې کور باندې راغلی دی څومره خوشحالیانې درته اوس محسوسېږي ډېر زیاتې د هغې نه وروسته ډېر زیاتې خوشحالیانې راغلي دي پوره زموږ انیستې چې دا الله پاک ورسره کړې ده زموږ د دې وروڼو د برکته او پوره دغه بدلون راغلی دی په ژوند کې هر څه پکې الله پاک لکه وکړل دا واړه هم خوشحاله دي سکولونو ته هم ښه په دغه باندې ځي لکه دا زموږ د کور له ضرورتونه و هغه یې پکې لکه وکړلو الله پاک دې زموږ هغه وروڼه کامیاب کړي خدای پاک دې ورته د اخره د دنیا خوشحالیانې کامیابۍ ورکړي خدای دې په خپلو بچوړو په خپلو کورونو په خپلو میندو خویندو ډېر خوشحاله کړي الله دې د غمونو د خفګانونو نه په امن کړي زموږ خو دغه دعاګانې دي شپه ورځ ورته دي وړو یتیمانانو دا خولې وازې دي هر وخت ورته دعاګانې کوي چې یو سهولت له ورځي نو دعاګانې زما وروڼو ته کوي د خپلو ته موږ خو به ټول عمر زه به د خپل مرګه پورې چې زما په دې وجود کې څومره کمې پورې ساه دی زه به دته دعاګانې دي خپلو وروڼو ته کوم دا واړه به ورته هم کوي دوی په خپله هره دعا کې یادوي په هر مانځه کې اوس دغه د ټوکو دغه روان کړی دی جوالن ساعت له خو لکه داسې لا څوک نه دي راغلي ځکه چاته پته نشته چې لکه د ټوکې راوړي خو یو نیم بني ادم ته پته لګېدل د چې لکه خلک راځي خو لکه اوس وروسته بیا روانېږي نو ښه ملګرو زموږ د هغې خور وینا دا ده وایي کپړې هم راوړي دي خو زیات خلک خبر نه دی نو کم چې د ایلۍ د کنډو زموږ غیرتمند پښتانه دي زموږ وروڼه دي زموږ خویندې د هغې ټولو دپاره دا یو میسج دی چې کله هم تاسو خپل بچیان زموږ هغه خویندې لیږئ چې خپلو بچیانو له د سکول دپاره د اختر دپاره د خوشحالیانو دپاره کپړې واخلي نو هغوی دلته رالیږئ چې زموږ د دې خور نه ځان ته کپړې اخلي هغه 100-200 روپۍ به دوی ته پاتې کېږي دا یتیمانان بچیان دوی به په هغې کې د دوی به رزق هم کېږي ستاسو به هغه کپړې هم کېږي ستاسو هغه خوشحالۍ به ډبلیږي ولې چې ستاسو د هغې 100-200 روپو د لاسه به دا کور چلیږي او که تاسو هغه اولني پروګرام طرف ته لاړ شئ په دې کې موږ ستاسو سره یو وړوکی کلیپ چلو چې په دې کور باندې څومره سختې وې موږ ډېر د ناز جوړ د بادشاهي تخم مې راتاو شوي هغه بچي ډېر نازمین وه خپل بچي ډېر په ناز باندې ساتم دا وړوکی هلک چې دی به د باندې دومره و چې لکه به ده به یې سره ورکول د هغه د مرګ نه وروسته د داسې حال دی چې لکه دا اکثر زه دته په خپله باندې ژاړم چې نازه ولې ټول عمر له خوارېږي سر په سکول کې راله سر وړه ته وي 100 روپۍ راټولې کړې هماله یې په سپلې واغوستې د دې وینا دا وه په دې کور کې رزق نه و د دې روټۍ نه وه د هغې بچی چې کومه زما په څنګ کې هغه اخرنۍ ناسته ده د هغې هغه پیزار هم تاسو لیدلي نن الحمدلله د دې کور حالات ټوټلي بدل دي ډېرې زیاتې خوشحالیانې مسافر را لېږلي دي الله تعالی دې تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ درکړي او څنګه چې دا ماشومانان نن خوشحاله دي خاندي الله دې تاسو له هم داسې خنداګانې دي ستاسو په نصیب کې الله تعالی غټه خوشخبري پاتې د هغې له به راځو که خیرې په اخره کې خو دې خور نه تپوس کوو چې دوی اوس څنګه ژوند کوي خورې دا راته ووایه هغه ځل چې راغلی وم نو د دې بچیانو د کپړو چې کوم حالات و د دوی په ایزار چې کوم و د دوی د سکول څومره سختې وې د مدرسې وې د هر یو څیز تکلیفات اوس داسې څه پاتې شته چې الله تعالی هر څه پوره کړي دي نه هېڅ تکلیف هم اوس نشته الحمدلله هر څه کې پوره بدلون راغلی دی خو لکه دا و چې موږ د خپل ډوډۍ پورې اریان نو ما به دا سوچ کوو چې دله زه جامې وګورم که پیزار ولوالم که څه وله د دوارم د کم ضرورت زه پوره کړم اوس الحمدلله لکه هغه سختې هغه الله پاک لرې کړل د دغې وروڼو د برکته ستاسو د برکته نو لکه اوس هغه شان دغه نه دی پوره لکه زما په زړه باندې چې کومه ډېره سخته وه الله پاک کمه کړې ده پوره کمه شوې ده هغه سخته او الحمدلله هر څه ښه برابر دي ښه پوره دي او دلته کې د زموږ د دې خوا او شا خلکو هم ډېر زیات لکه د سره لاس اخلاص وکړو دې وروله هر سړي هر څه راوړل هر سړي خپل وس وکړو د وړو پورې د هر څه پورې خلکو هر څه راوړي ښه زموږ سره نوراني ماشومه ناسته ده ډېره زیاته خاندي او خوشحاله ده ډېره زیاته بچی څنګه سکول ته ځې اوس سکول اوس جامې پیزار هر څه د له مور اخیستې دي
پیسې سره اوس ډېرې دي که لږې؟ ډېرې څونه ډېرې جوړې د کره دي، غټ غټ مشینان دي د کره، او میوې دي د کره، هر څه دي. تاسو اوس ډېر مالداران شوئ که نه؟ اوس به ځان له هر اختر له نوې جامې رالې، نه به چاته وې، نه به چاته ژاړې، بس الماری نه به جوړه را کوزوو، ځار جوړه که نه؟ پراک دې ځانه راغېستی نه وې؟ کومو ترګان چې پیسې را لېږلې هغوی ته به دعا کوې بچو؟ څه به ورته وې؟ ول ډېر ژوند ورکړي نو ډېرو پیسو سره که نه؟ کاکا ته څنګه سکول ته ځې؟ سکول هغه مسلې چې کومې وې، فیسونه او میسوې د سکول نه به ځې، یا پرنسپل صاحب وې، هغه هر څه ختم شوي دي؟ فیسونه میسونه هم داخل کړه؟ اوس څه تکلیف شته؟ جامې، پایزار، سکول بیگ، کتاب وغیره داسې څه کمی شته؟ هر څه ډېر تېر دي؟ کومو ترګانو چې سره ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریک کړي بچې هغوی ته به څه وینا کوئ؟ خدای دې ول ډېر ژوند ورکړي، خدای دې ول ډېر مال ورکړي. دعاګانو کې به م یاد یي که یار کوئ به یاد هم به خدای دې خوشحاله کړي. عایشې ته څنګه سکول ته ځې؟ نن ولې دونه ډېره زیاته خاندې؟ څه ته خوشحاله یې ډېره؟ پیسو ته خوشحاله یې؟ پیسې دې سره اوس ډېرې دي؟ ما خو دل نن لږې نورې هم راوړي دي، ما چې نور هم خوشحاله شه. نورې پیسې درکړمه؟ که نه یې غواړې؟ پوره شوي دي؟ پیسې پوره شوي؟ ښځه خیره نورې هم درکوو. ښه کاکې ته څنګه یې؟ ته ولې به دې وړو پورې خاندې؟ خندا راولي. خندا در ولي؟ څه دله ډېره خندا در ولي؟ دوکان نه میوې را پټې که په ښکاره باندې رالې؟ په ښکاره رالم. په ښکاره را پټې؟ نه ښکاره رالم. څومره میوې د ورځې خورې؟ لږ لږ نه، ماښام خورم. ډېرې مه خوره ښه، هسې نه چې غوټ دوکان وخورې بیا تاوان نه کوي. صحیح ده؟ خپل ترکان ته به دعا کوې؟ ها څه دعا ورته کوې؟ خدای دې ژوند ورکړي، خدای دې ډېر خوشحاله کړي. امین. ښه ملګرو، کوم خوشحالیانې تاسو په دې کور کې ولیدې، کومې خنداګانې مو لیدې، د بچیانو په مخ باندې الله تعالی دې تاسو ته د دې بدلې ډېرې زیاتې درکړي، او الله دې تاسو او ستاسو اولاد له دومره خوشحالیانې ورکړي لکه کومې چې په دې کور باندې راغلي. هغه کپړو دکان هم تاسو ولیدو، مشینان هم تاسو ولیدل د پیکو، کومې میوې چې راوړي کور ته هغه هم خرڅه، هغه هم تاسو ولیدل. کور یې کوم په ښایسته طریقې سره فرشونه کړي دي هغه هم تاسو ولیدل. خو د دې هر څه نه علاوه زموږ د دې خور زموږ سره 15,420 روپۍ چې کومې پاتې دي هغه ورته هم حواله کوو. خو نن صرف خوشخبرۍ شمارئ چې څومره تاسو له درکوو، غټه خوشخبري چې کومه ده هغه زموږ سره پاتې ده. خو رئیس تاسو اول دا 15,420 روپۍ زموږ سره چې کومې امانت پاتې و دغه هم واخلئ. کومو مسافرو چې دا دومره مرستې را لېږلي دي ډېرې زیاتې خوشحالیانې، هغوی به هم تر کم حده په دعاګانو کې یادي. او څه دعا به ورته کوئ؟ ټول عمر له به په دعاګانو کې یاد ساتو. په 5 وخته منځه کې زه اول زمان لکه ټول دنیا خپل بچي، خپل وروڼه، مور، پلار، خویندې ټول رانه هېر کړي دي چې څنګه لاس چوت کم نو اول زما هغه وروڼو ته دا دعاګانې یم. خدای زما هغه مسافر وروڼه کامیاب کړي، خدای چېرته یې خفه مه کړي، خدای خپلو کورونو ته یې په ډکو منګولو راوستی کړي، ډېر شته د حق او حلال ورکړي. خدای پاک د بچو او د کور او د خاندان د نسل د غمه د خفګانونو نه په امن په حفاظت کې وساتي. زما خو دغه دعاګانې دي او د مرګه پورې به زما هغو ته دا دعاګانې زما د بچو هم زما هم. ښه ملګرو، هغه وخت راغی د کوم وخت انتظار چې هر یو مسافر کوي، هر یو د اخلاص د زړګي سر کوي. او تاسو به کتلی وئ چې بس 2,00,000 روپۍ د خور له راغلې وي، خو دغه جوړې یا په دې مشینانو لاړئ نو هېڅکله هم داسې نشي کېدی، بلکې د اخلاص د غیرتمندو مسافرو 1 روپۍ به په هغې ځګې باندې لګي چې کم ځګې کې ستاسو سوچ هم نه رسېږي. د دکان سره، د مشینانو سره، د کور د هر څه نه بعد د دوی زموږ سره کم یو غټ امانت او کم یو خوشخبري پاتې ده. دا وخت زموږ سره پیر احمد شاه صاحب موجود دی، زموږ د ملیشیا نماینده دی. دا بچیان تاسو کتی شئ کوم چې په سوزکۍ کې نښتې دي، نو مونږ به دوی ته یو ورکوو د اخلاص په لار ستاسو په هغې را لېږلي پیسو
خوشاله ډېره زیاته خوشحاله یم. زما د زړه نه غمونه بوجونه او فکرونه لرې کړل. الله دې د زړه نه غمونه بوجونه فکرونه لرې کړي او الله پاک دې ولا ډېر شته د حق حلال ورکړي. او دا خو د هغو چې دا کوم پیسې راولېږلې دا داسې نه دي چې دا دوی راولېږلې دا ختمې شوې. دا د دغې مسافر وروڼو دپاره صدقه جاریه ده چې دا څومره دا واړه خوري په دې کې دا واړه کامیابېږي او دا واړه جامه پیزار اغوندي دوی مونځونه اودسونه کوي. زه پکې مونځ کومه په دې ټولو کې زموږ سره به ثوابونه کړي. دغه زما دغه وروڼه د مسافرونه ټول شریک دي. خورای اخلاص تنظیم چې کوم پروګرام تاسو له نشر کړی څونه پیسې رالیږلي دي راغلي دي مسافرو رالیږلي دي تاسو ته به کومه طریقه میلاو شوې د هغې نه مطمئن یې چې تاسو ته خپل حق پوره در ورسېدو؟ پوره موږ ته ټول راورسېدي او زموږ هغه وروڼه دې هم خدای کامیاب کړي او تاسو دې هم ستاسو دا ټیم دې هم خدای پاک کامیاب کړي. ستاسو دا پروګرام دی الله پاک نور هم اوچت کړي. خدای پاک دې ستاسو هر قدم د کامیابۍ په تله کې ور واچوي. ستاسو دا پروګرام دی الله ډېر زیات کامیاب کړي او د دې ماشومانو د یتیمانانو په دعاګانو کې بس تاسو پکې هم شریک یې تاسو ته پکې هم دعاګانې کوي. ښه ملګرو دا د بونیر ایلی هغه پروګرام کم چې زموږ غیرتمند مسافر جوړولی نو امید دی او خیال مې هم داسې کېږي چې ننني پروګرام ته به بیا هم یو ځل جاړی ځکه چې کله دا خوشحالۍ زیاتې شي که نه نو دا هم انسان ته د خوشحالۍ هغه اوښکې ورکوي. خو دا اوښکې داسې وي چې دا ډېرې زیاتې قیمتي وي او د خوشحالۍ اوښکې به د الله تعالی نه هر وخت غواړو. کم بچیان چې زما سره دا وخت ناست دي او کومه خنداګانې کوي. ښه ملګرو څنګه چې تاسو ته پته را په خصوصي توګه د بونیر غیرتمندو پښتنو ته یو میسج ورکوم چې کوم په ملیشیا کې ژوند کوي راتلونکي هفته کې انشاءالله به مونږ د ځو ملیشیا ته د یتیم د اواز به درلو د یتیم د درد به درلو. کم چې تاسو وګورئ په اولني پروګرام کې د هغوی درد وجل کوي خو دویم او دریم پروګرام هغه داسې وي چې انسان خپلې خوشحالۍ د قابونه دومره بهر شي چې انسان له بیا هم جړا ورولي د ډېرې زیاتې خوشحالۍ نه. هغه درد هغه اوښکې هغه د یتیم اواز هغه د تورسرو خویندو اواز به درلو. ملیشیا ده د ملیشیا ټولو خلکو ته دا یو ریکویسټ کوو چې تاسو خپلو یارانو دوستانو سره هم دا میسج شیر کړئ. زیات نه زیات هغې ځایونو ته به مونږ ځان رسو چې کومو خلکو ته دا اواز نه دی رسېدلی د هر ځای نه به خپل نمایندګان اخلو چې د اخلاص په لار کم پروګرامونه راځي تاسو به هغې کې بھرپور مرستې کوئ او تاسو هم د اخلاص خادمان جوړ شئ. نو د ملیشیا پښتنو ټول تیار اوسئ مونږ به درځو انشاءالله دا اواز به ټولې دنیا ته رسو. دا وخت کې زموږ سره د بونیر تور ورسک زموږ یو خوږ ورور د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم دا وخت په چوټۍ دی هغه نه به هم یو څو تپوسونه کوو چې د دوی د علاقې دا کوم پروګرام چلیدلی په کومه طریقه دوی ته پیسې میلاو شوې د دې نه څونه مطمئن دی اخلاص اداره چې کوم دوی پروګرامونه په دې چوټۍ کې وکتل ولیدل مسافرو ته به د خپل طرف نه څه میسج ورکوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پیر صاحب دا راته ووایه چې کوم پروګرام ستاسو په کلي چلیدلی دی دې نه څونه مطمئن یې د اخلاص ادارې نه او مسافرو له به د خپل طرفه څه میسج ورکوئ او کله چې تاسو خو په خپله هم روان یې نو انشاءالله مونږ هم درپسې یو نو سم اراده ده چې هلته کې به څونه خدمات کوو په شریکه څه پلیننګ به کوو د یتیمو د اواز به په څه طریقه مخ په وړاندې رسوو. بس دا خو وړاندې پروګرام چې موږ وکړو دې کور د دیرالل دلته کې پروګرام بونیر په دې ایلی کنډو کې وکړو نو دا خو ډېر غریبانان دي مستحق خلک دي د خیرات زکات صحیح مستحق خلک دی او دې دا اداره خو داسې ده چې لکه په غریبانانو او یتیمانانو په پسې ګرځي او د مطلب د یو سړي چې وس نه کېږي دا خلکو د هغې خلکو سره ولاړ دي. کم ریکارډینګ چې وشو کم په څه طریقه چې دوی ته پیسې راورسېدې د هغې نه مطمئن یې چې دا په ښځه کې ولګېد؟ ښه ډېر ته مطمئن یو ګاډی ول واغستو کاروبار ول روان کو او کپړې کاروبار روان کو ماشینانې ول واغستو او جو بس ټول مسافرو ته دا درخواست دی چې دې سره ښه په نره ودرېږئ او ښه ورسره مرستې کوئ. دوی خو جوم ملیشیا ته را روان دی موږ هم درځو انشاءالله هلته به ورسره په شریکه باندې مرستې کوو انشاءالله. ښه ملګرو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ څوک چې د ځان خیال نشي ساتلی د هغې خلکو خیال ساتل زموږ او ستاسو فرض جوړېږي. د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار ورکوي اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.